داسې زنانه وایم چې بچیان شهیدان شوي دي، ورونه شهیدان شوي دي، خاوند شهید شوی دی، د هغې نه وروسته بیا هم وایي چې ما فعل رسول الله صلی الله علیه وسلم، د الله د پیغمبر څه شوي دي ما لږ خبر کړئ. زنان آواز کوي ما فعل رسول الله صلی الله علیه وسلم. د دغه زنانا خاونم په دغه میدان جهاد کې جنگ احد کې شهید شوی دی. یو زنانا ده د نبی علیه السلام سره ډېره مینه ده. په نبی علیه السلام باندې د زړه نه مینه ده، د څه په وجه باندې؟ د دین په وجه باندې. د نبی علیه السلام سره ډېره مینه کوي او د نبی علیه السلام سره ډېر محبت ساتي. دغه زنانه ده چې کله جنگ احد موقع راله او د جنگ احد لپاره صحابه روان دي، تیاری کوي. د جنگ احد مرکې لذي دغه زنانه ده چې خپل خاوند هم دغه مرکه کې شریک شو او د کور نه په داسې خبره باندې لاړ چې د جنگ احد کې و جنګېږي د کافرو خلاف. خپل بچیم جنگ احد ته ولېږل او د جنگ احد لپاره تیاری وکړو، خپل بچی ور واستول. دغه زنانه ده چې خپل ورونه هم د جنگ احد لپاره ولېږل. وجه صرف دا وه چې د نبی علیه السلام سره رښتینې مینه ده. کله چې جنگ احد میدان ولګېدو او جنگ احد میدان گرم شو، جهاد شو، مرکه ختم شو، میدان سوړ شو. دغه زنانه رالاو معلومات کوي چې څه شوي دي. دغه زنانه خاونم په دغه میدان جهاد کې جنگ احد کې شهید شوی دی او لېږلی دی خپل خاون چې جهاد له لاړ شه، لیکن د خپل خاون تپوس نه کوي چې خاون مې ژوندی دی که شهید شوی دی. خپل بچی لېږلي دي، بچی هم دغه جنگ احد کې شهیدان شوي دي، لیکن د خپل بچو تپوس نه کوي چې بچی مې شهیدان شوي دي او که ژوندي دي. رونه هم دغه جهاد کې شریک شوي دي جنگ احد کې، اول د شهیدان شوي دي، لیکن د خپل رونو تپوس نه کوي، د بچو تپوس نه کوي چې شهیدان شوي دي او که روغ دي. کله چې جنگ احد میدان ته راورسېده دغه زنانه आवाज یې وکړو ما فعل رسول الله صلی الله علیه وسلم. اے کم خلق چې حاضر دی هغوی دی واوري، اے کم خلق چې مخاطب دی زما आवाज ورته رسي هغوی دی واوري. زنان آواز کوي ما فعل رسول الله صلی الله علیه وسلم. د الله د پیغمبر شو صلی الله علیه وسلم روغ دی او که شهید شوی دی، ژوندی دی که شهید شوی دی. ما فعل رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله د پیغمبر څه شوي دي ما لږ خبر کړئ.
ما ته خبر را ورسوائے صحابہ جواب ورکئی قالوا خيرا هو بحمد الله كما تحبين قالت أرنيه حتى أنظر إليه صحابہ جواب ورکئی آوی وطوئیم دا اللہ پیغمبر بالکل بشتے گرے ندے شید شوئیم دا اللہ پا حمد و سنا سرام اغلی سندی شوی لکا سنگ چستا خوخدام دا اللہ پیغمبر بالکل بشتے شید شوئے ندے ناغ زنانو تو جواب کی سوئیم زمازل تسلی نکیم زمازل گرے مطمئن ندے زمازل پیوپنس کیم ما تلک دا اللہ پیغمبر خواہی تپوس کئی دا صحابونام زڑمی مطمئن ندے زڑمی پیوبنس کی زڑمی لا پزین دے دا سوپور جمام دا اللہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ما پخپل ندے لی دلے دا غیب پوری دمازلو بنس کی فلما راتو قالت کل مصیبت بعدکا جللون سوتوئیم فلما رأته قالت كل مصیبت بعدك جلل دغه زنانه جواب ورکړي نو کله چې د الله پیغمبر ولیدو نو سوت وې د الله پیغمبرام اے د الله رسولام جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم چې تم ولیدې ستاد لیدلو نه بعد زما ټول مصیبتونه ختم شو چې ته ژوندې دا سی زنانو آیام چه بچیان شهیدان شوی دیم ورونه شهیدان شوی دیم خاون شهید شوی دیم دا غی نرست بیامویم چه ما فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سشوی دیم ورہ دا خپل خاون تپوس نکیم دا خپل رونو تپوس نکیم دا خپل بچیانو تپوس نکیم لیکن دا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تپوس کئی چی دا غص شوی نبی علیہ السلام تو ہوئی چی تمی ولی دلے طول تکالیب میں ختم شو او کم تکلیفون چی راضی دا با اللہ ختم کی ستا دا جوان نفس چی تا جوان دے شہید شوی نئے دا دین بعد وار سکی گی سوت ہوئی کل مصیبت بعدکا جللو دا طول مصیبتون با ختم شی دا غی حالو دا غی ایمانو دا غی دا نبی علیہ السلام سر دا من اظہار دا غی دا نبی علیہ السلام سر منو دا غی دا نبی علیہ السلام سر محبتو او دا که زمونگا دا دے زمانے زنانا ہوئے بیا بلا یو چغوا یو آواز بو یو جڑا بوا دا مخ ٹکول بو گریوانو نشلول بو چی بچیان میں شہیدان شوی دی خاون میں شہید شوی دی رون میں شہیدان شوی دی لیکن آغا و تسوئی چی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اندے دے نور کارون بکی دا سمینا پکار دا نبی علیہ السلام سرا دا سمینا کول غواری دا اللہ دا دین سرا دا سمینا کول غواری دا اللہ سرا دا اللہ پا دین بانے دا سی قربانے ورکول پکار دی دا اللہ پا دین بانے دا سی قربانے پیش کول پکار دی